بسم الله الرحمن فصل إلى لانتهاء الغاية. ثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم، وفي بعض الصور يفيد معنى الإسقاط، فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية في الحكم. توجه جی انتهی آسان سبق دے. دے فصل کی د حروف جارون اول حرف دے خا حروف المعانی نه دا اتم حرف دے. حروف جارون اول حرف دے. ایو خم ویلے یا خیرے کنا با ام حروف جارو کیو دلته د اله بیان دے. اله راځي د پاره د انتهائی غایه. انتهائی غایه ہوتا سپی جنې کنه. انتها معنی مسافت وکي کا انتهام غایه ته ویلې کیږي او غایم غایه ته وایي. رغبه مسافت د شیخ په نفس تراشی دی واجنه مسافت اول انتها معنی څه وکا غایه مسافت. اله راځي د پاره د مسافت غایه. مسافت په دې معنی ختميږي مزل نه په دې ختميږي. ایمونی سیب د غایه چی کنه کله چې اله د غایه په راځي دوه قسم راځي. منګام تور وایو مونی سیب غایه په مغیا کې داخله ده کنه داخله. غایه مغیا کې داخله ده کنه ده. تاسو زده کې مونږ سی غایه په دوه قسمه باندې ده. یو وی غایه امتداد، یو وی غایه اسقاط. غایه امتداد، غایه اسقاط. توجه غایه امتداد چاته ویل کیږي چې مونږ سی د غایه د لپاره چې دا فعل تراغ دې پوری راوګد کی. فعل خپل د نه راوګدي کی دا غایه بیا غځې پوری راوګدي غایه پوری. غایه بدا کار کوي کوم ځنه فعل شروع شوی خپل ځان پوری راوګدي. کچره غایه نه ونه راوګ دیدلو. یو غایه اسقاط وی. غایه اسقاط څه معنا چې غایه چې د مخکینه فعل کټکې په دغه ځای باندې بس نور بنځي. غایه په څو قسمه شو؟ دوا. غایه امتداد او غایه اسقاط. اوس راځي دا غایه اسقاط بکل راځي، غایه امتداد بکل راځي. نو بده معنی بس دماغ خخلا شي به. توجه تو کوي. غایه اسقاط بکل راځي، امتداد بولیوي. غایه امتداد ما تقریبا اشاره ته ووم کړله چې دا مخکینه فعل چی دا مغیا چی مغیا ولکم فعلی کنه. دغه فعل کې د غایه پورې د وګدیدو صلاحیت نه هغه تن را رسی. نو غایه دا کارو کې فعل دغه پورې را ورسي. وینه شری ازب دا یو شولخه دا کوم یو شول غایه امتداد چې فعل خپل نه راوګدي کې هغه پورې غیر راوګدي. ولی فعل کې دغه صلاحیت نه چې هغه پورې ورسیږي. او دویم نمبر غایه اسقاط ده. دا مغیا داسې شی چې دې کې دا د غایې نه مروړي لري زی. نو غایه راشي په دغه ځای باندې کټ کې نور باندې مخکي. زده شو څو قسم شو؟ غایه امتداد، غایه اسقاط. اوس په حکم ورواوري. کله چې غایه امتداد وي، غایه کوم وي؟ نو التبا غایه په مغیا کې داخلي وي. او ما غایه په مغیا کې نه وي داخله. زده کېږي کله چې غایه د پر د امتداد وي، نو غایه چې د مغیا په حکم کې نه داخله. لکه زه دا کور اخلم د دې زنواله د ازمکه اخلم هغه دیواله پورې دا خپل هغه دیواله پورې نه رسیدلو ښه هغه دیواله پوری چې موږ هغه ورسو هغه پوری دا فعل اخیستل هغه پوری ورسول زما ملکیت باغ دې پوری وینه شولې به دلته غایه چې ودار چر بار شوله امتداد د پاره چې امتداد د پاره شوله موږ کله چې غایه د امتداد د پاره د هغه حکمدار چې غایه به مغیا کې نه داخله لہذا د دیوال په دې مکان کې نه داخله. وینه شولې به کله چې غایه امتدادي وي التبا غایه په مغیا په حکم کې نه داخله. دویم کله چې غایه اسقاط وي التبا غایه په مغیا په حکم کې داخله وي. الى المرافق تر کوم ځای پورې وینځي فغسلوا وجوهكم وايديكم لا سن وینځي تر مرافق پورې. اوس لاس انزل چې دي کنه لاس خو تر دې تخره پورې ټول لاس ته کې مرفق نه ویلې دا وګدي دغه چې لاس انزل دا تر دې تخره پورې را رسیدل صلاحیت پکيو. نو دلته ویل تر مرافق باندې غو انزل نور کټ کړه غایه کوم شولا اسقاط شولا. په دې وکي غایه اسقاط ده غایب مغیا کې داخلي د مرفق چره
څنګل دا به پینځلو کې داخلي نه رسي غایه په څو قسمه شولا په دوا غایه امتداد غایه اسقاط غایه امتداد چاته ویل کیږي چې په فعل کې دا صلاحیت نه چې غایه پوری ورسیږي غایه فعل هغه پوری رسي یا صلاحیت پکې وي عرف کې نه مراد کنه نو یعنی پته نه لګي ما ول صلاحیت پکې نه وي دې معنی دا چې پته نه لګي چې دا فعل هغه پوری رسیدلې ده کنه ده دا پته نه لګي دا ډېر رقمانه شي کا غایه امتداد چاته ویل کیږي چې دا کم مغیابی د دې پته نه لګي چې غایه پوری رسیدلې ده کنه ده غایه چې کله راشي هغه چې ما پورې را رسیدلې دي ته غایه امتداد وایي دې حکم دار چې غایه په حکم د مغیا کې نه داخله دا نمبر غایه اسقاط دا چاته وایي چې دا مغیا چې دا د غایه نه مروړي دغه صلاحیت وی غایه پورې څخه غایه نه موړي نو غایه راشي د بارا چې دا حکم نور کټ کی نو به دې حکم دار غایه په مغیا کې داخله وي بس راځي نو تش عبارت ده کوم مثالونه خپل ورکړي فصل الى الانتهاء الغايه ثم هو في بعض الصور في بعض صورتونو کې غایه چي دا يفيد معنى انتداء الحكم دا فائدہ ور کوي دا چا فائدہ ور کوي د امتداد حکم چې حکم دی راوګد شما پوری او په بعض الصور په بعض صورتونو کې يفيد معنى الاسقاط فائدہ ور کوي د دې خبرې چې دا حکم دی ما باندې ساقط شي ختم دي شي بل نور د مخ کې نه دي فإن افاد الامتداد کله چې دی الى معنى د امتداد ور کولا لا تدخل الغايه في الحكم نو د مغیا په حکم کې بغایا نه داخليږي وین افاد الاسقاط او الاسقاط پیدا ورکولا تدخلوا داخليږي وب کې کدای کدای مثال له دای صلات کې څه سوچ وي دا مسله ده مقام ارفق داخل لکنه ده نبی ال ته وی چې غایا دا او کنه دا نو دا سبق مونږ ویلې چې لا دو مانو د بار راځي یو امتداد ده یو اسقاط ده اسقاط کې داخلي امتداد کې نه بس خپل خبر راته آسان ده او چې رواړو وی ګورئ نذیر الاول نذیر داول اشتریت هذا المكان یعنی امتداد والا دا مکان می واخستلو اوس مجهوله د چا غدیواله پر رسیدل ده کنه ده پته نه لګی کنه چې نه لګي اوس ک الى هذا الحائط ویلو نو حائط هغه پورې ورسولو نو کم یو شو لغایا امتداد شو لکنه دقه تعریف به کوي ښا چې مغیا غایه ته رسیدل ده کنه ده مجهوله بس دا دغه ډیره صحیح ده صلاحیت دې کني دا خبره ډیره مزیدار نه لګیدلې سبب یو مولوی صاحب چې کله غایه داسې وا چې کوم مغیا د دینه مخکې مغیا هغه مغیا چې وا هغه مجهوله و چې غایه ته رسیدلې ده کنه ده به که غایه راتلنه به د امتداد د پاره او کوم خه معلومه و چې هغه ته رسیدل خلاصه کې غینه مو وخت نه به سره پاره اسقاط د پاره اسقاط ما ورا د پاره لا تدخل الحائط حائط بن داخليږي په بایا کې غایه په مغیا کې داخله نشو ونزيد الثاني دویم مثال اور چې اسقاط د بار راځي شره باع بشرط دغه کنه یو سره یو څه خرج کی بشرط الخيار الى 3 ايام درې ورځې پورې به اختیار وي نو ګرکا تا من دا کتاب ز خرڅو ما تا ته به اختیار وي نو اختیار خوري وګت کی کال پورې یو درې کال پورې ټول مر بار راسي الى 3 ايام درې ورځې چې ویلو مخکې ختم کو هغه درې ورځې په کې شامل شول هغه درې ورځې په کې شامل شول با یو سره خرج کی بشرط خيار الى 3 ايام پورې او مثل لو حلف اوس مثال نو اورا یو سره قسم خوري لا اكلم فلانا الى شهر توجهي زب خبرې نه کوم پلاني سره دا کوم غایت تاسو خپل سوچ وکړئ الى شهر ترمیش ته پورې کوم یو شولا اسقاط د امتداد ده اسقاط ده اسقاط ځکه دا خبرې نه کول خو کال تم رسی وګديږي الى شهر بند کړه لا اكلم زب خبرې نه کوم پلاني سره الى شهر میشته پورې کان شهر داخلا فی الحكم دغه به شهر چی دا هم داخل په حکم ځکه غای اسقاط ده مجهوله خو نه د مولوی صاحب کنه دا وسره وی ګره مجهوله ده چې زب خبرې نه کوم نو دا یو میشه پوری مجهوله خو نه ده کنه دغه پته لګي خبرې نه کول نافذ دا ټول ته شاملېږي او بمثل اليماني يعني بمثل الاسقاط من لو داخم ویلو کان شهر وی بدامش داخله په حکم کې یعنی یومش به ورڅ خبرې نه کوي یومش نه پسې کوکړي به خیر دی وقد افاد فائده الاسقاط ها ونزل كما فائده ورکړه فائده د اسقاط ورکړه وعلى هذا قلنا بنا فديمان من واي مليسب المرفق والكعب داخلان تحت حكم الغسل لکبر وګوري دا مرفق چې کوم د ال المرافق راغله کنه کچره دا مرفق نه وي تر تخرګونو پورې حکم را رسیدو کنه لاس ټول ته ویل کېدلو
نو دا مرفق چراله کوم غایه شو غایه اسقاط شو لہذا غایه مغیا کی داخلي او ومسو ارجلکم الى الكعبين خپي وین زي تر گیټو پوري الى الكعبين راغله کنه نو وسوګری کدا کعبین نو خپل خو تر زنګونانو پور رسیدلی اسقاط شو لخه لہذا دبم گیټي پکې ور داخلي وی نبي وعلى هذا قلنا بنا بدي من وايو المرفق والكعب مرفق وكعب شدي كعب همانم هدايه کا اوریدل ده هدايه صلات کی كعب چاته وهو من الكواعب او اداره کواعبنا کواعب چاته ویلې کی ابري وی پستان والی عورت وګورئ لکشان داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى الى المرافق لان كلمه الى جدها هنا دوال مثالونه کی لاسقاط للاسقاط دبارد اسقاط دا فانه شان داده لولاها کچری لا نو کنا لاستوعبت الوظيفه وظيفه براګرول جميع اليد اول کې به يد او بل کې به ټول خپل براګرول تر تخره پوری ولهذا لا سن يدوم تر تخره پوری کا خپل تخره پوری نه کنا اول سره می ولګول ولهذا قلنا دي وجن من وايي مليسب الركبه من العوره ركبه چې کوم ده پتون دا نه چانه ده اندازه ګټنه چوته وي دا عورت نه ده نبی له سمو عورت الرجل ما تحت السره الى الركبه ركبه وته کنه ركبه را پښ باندې پیشته ركبه عورت د سړی چې ده د نوم نه راواخله تر الى الركبه ته چا پوری ركبه پوری نو څو ګورې دلته نوم نه راواخله تر دې او غټي ګوتی سره پوری را رسیږي چې الى ركبه ویلو اسقاط وکړو دلته بم پکې داخلي کا قلنا الركبة من العورة ركبة عورتنا لأن كلمة إلى شدا في قول عليه السلام عورة الرجل ما تحت السرة إلى ركبته تفيد فائدة الإسقاط فإذا الشاور كي إسقاط وركي فتدخل الركبة في الحكم حكم ده سطر کے بعد ہم داخل بيك وقد تفيد كلمة إلى تأخير الحكم من الغاية ليس بلا ما نواوري وی کله کله د حتی دویمه معنا اله دویمه معنا ده اله راځي د بار تاخيري حکم د چاره بار راځي مناسب سمانا داسې به مناسب چې نه د غایې اسقاط فایده پکې ور کوي او نه غایې امتداد معنا ور کول شي نه دا وکه مجبورای چې بل معنا ور کو بل معنا بسوي تاخير معنا غایم مؤخري کنه غایم سوي مؤخري لہذا غیر سره تاخير مناسب دی نو به مطلق تاخير په معنا مانی پوه نه شولې په دا د اله څو معنا شولا دوا ادا کوم معنا د مجازي معنا ده اصل معنا خو یا غدا چې کلاغه معنا متعذر او معنا نه د اسقاط معنا ور کول شولا نه ده امتداد ور کول شولا په دا وخت کې من کوم معنا اخلو تاخير وانا معنا تاسو ګورئ مثال روان دي وقد تفيد كلا فائده ور کوي دا علاج دا كلمه علاج دا تاخير الحكم د حکم د مؤخر کېدو کم ځای پورې غایب پورې ولهذا قلنا دی وجه من وايو اذا قال الامراه يسري خجتوي انت طالق الى شهر تطلاق ترمش تبوري دلته طالق يدا سفيل له چې موږ داسې نه ویل چې مجهول دي شهر ترسي کنه او شهر معنی انتعاش شهر الى شهرين دا طلاق راوت ورتزانه پوري طلاق وګدي طلاق انت طالق في الحال ډایرک واقع کیږي شهرن ځان پوري راوګدول نه شي کې امتداد مانن سي کیږي او د سیمه دې چې طلاق وګد شي په میش مور وړي په دوه میشتماني او میشي ختم کی چاله ک طلاق نور باندې طلاق یو اني شی چې انت طالقون ډایرک وشو ختم شو نه پکې معنا د امتداد شته نه پکې معنا د اسقاط شته په نه شولې په نو اوس مجبور شو مونږ چې دې بل معنا وو هغه څه معنا د تاخير انت طلاقي میش پورې څنګه چې میش پورا شو طلاقي کی با او د تاخير معنا تعلیق دیکھا او طلاق کې تعلیق راځي کنه راځي انت طالقون ان ركبت انت طالق ان دخلت الدار ټول ویلم کنه د تعلیق معنی کوم تاخير وی فی الحال نه طلاق پورته داخل شوله به طلاقي لہذا تعلیق معنی د تاخير معنی څه تعلیق په معنی وراشي دغه طلاق کې هغه سره مناسب دی ولا نیت لو نیت نشته چې کله نیت نه ګوره کنه نیت څو به مقام مراد وی نیت نشته هغه مثال دی اقو الطلاق فی الحال طلاق فی الحال نو واقع کیږي اند نازم په نظمانی خلاف للظفر یوم ظفر سے بدی کې خلاف کوي زمنګ دلیل سره لان ذکر الشهر ذکر د میش ذکر چې لا يصلح دا صلاحیت نری لمد الحكم د مد حکم صلاحیت نری چې موږ غایې امتداد دا
والاسقاط حکم نه لري چې غایې اسقاط ولګو شرعا صلاحیت نه لري شرعا نه لري کا شرعا. والطلاق يحتمل التاخير بالتعليق او د تاخير معنی ځکه کو چې طلاق د تاخير معنی لري کنه په تعلیق سره معلق بشي فيحمل عليه بدغه تاخير به حمل شي الکه مېش مخکې نه طلاق کیږي مېش پر شوله به طلاق شي نو ګوي چې د حتی څو معنی اله څو معنی شولې دوا او حتی څو معنی ونی چې درې وکا بس